بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د یو خبرې نه خبر شوم، خو ډیر زیات خوشحاله هم شوم، خو یو دو سوچونو کې هم ورډوب شوم. خبره دا ده چې د علي شاه پلارو داود شاه وایي چې زه 4 میاشتو اراده مې کړې ده، 4 میاشتو لزم د هغې نه مخکې کیدی شي سیروزې له لاړ شم. په لنډه په دې به راتاو کو چې په دې چینل به زما ډانس وغیره نه راځي، پلیتی به نه راځي، او آینده به انشاءالله تعالی په دې باندې به اصلاحي اور ښایسته ویډیوګانې دیني راځي. نو لومبی خو زه تا ته دا وایم چې الله جل شانه دې په دې باندې قائم اور دایم وساته. مونږ به ته دعا هم کوو او انشاءالله تعالی سپورټ په دې هم کوو، خو په شرط د دې چې ته په دې باندې قایم او دایم شي. خو دا دوه خبرې چې کوم دی نو ما ډېر زیات پریشانه کوي. یو داود شاه ورورې دا خبره چې تا مخکې هم کلمه تېره کړې وه او دا خبره دې کړې وه چې زه بیا علي شاه سره او د علي شاه مور سره بیا نه یو ځای کېږم چې څو پورې هغوی دا شی پرېښودی ني. نو تو بیا چې کوم دی نو رالي، خو زه خیر دی. یو بل پیغام د ټولو زما مینوالو ته، عزتمندو ته دا دی چې ګوره هیټ مه ورکوئ، ځکه چې کوم دی تاسو ښه ویډیو که جوړولی شئ خو جوړه کوئ، خو بده ویډیو چې کوم دی د الله رضا لپاره مه جوړوئ، ځکه چې مطلب دا دی دا یو دینی کار دی. نو دې کې د سره سپورټ وکئ چې څومره تاسو حوصله ورکړه که یو انسان هم په وجه یو انسان ښې لارې ته راغی، نو دا چې چا په وجه راغلی نو د هغه د قیامت ورځې پورې چې کوم دی نو بیړه پار ده او هغه چې کوم دی نو کامیاب دی. نو زما عزتمندو زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم، د حد نه سیوا خوشحاله شوم. خو الله رب العزت دې وکړي چې داود شاه رور په دې باندې قائم اور دایم شي، او الله د علي شاه او د علي شاه مور هم تبلیغ کې چې کوم دی نو وباسلی کېږي. انشاءالله تعالی زما د الله نه 100% نه 1000% یقین دی چې اوس دی ته کومې پیسې ملاویږي، اوس د دی کوم رزق دی، نو د دې په 300 ګونه انشاءالله تعالی 300 درجې به الله جل شانو دی په رزق کې اضافه کوي. ښه، د هغې نه علاوه یو بله خبره کوم، په شاسوار باندې زما بله یو ویډیو را روانه ده، دې پسې انشاءالله هغه به تاسو لازمي ګورئ او پوره به یې ګورئ، ځکه چې کوم دی نو حالات ډېر ګډوډ دي. شاسوار چې کوم دی نو دلته څه نه وامه، خو دې پسې چې کومه ویډیو ده نو لازمي هغه ویډیو وګورئ. او داود شاه بایي نر شه، تکړه شه، که ته چرې په د خپلې خبرې قائم اور دایم شوې نو انشاءالله تعالی زم پښتون یم، لومبی به دې زه سپورټ کومه. خو آینده چې په دغې چینل د بیا پلیتي رانشي، ډانس رانشي او غلط شی رانشي، چې ته ګوره چې الله جل شانو تعالی څومره عزت درکوي. په الله تعالی مې دې قسم چې په دین کې په اسلام کې څومره عزت دی، په هغه رب مې دې قسم چې د ټولې دنیا نعمتونو کې او د ټوله دنیا راجمع کې هغې کې دومره چې کوم دی عزت نشته. او بله خبردار د داود شاه بایي چې په دې دنیا هم تا ته چې کوم دی دا دنیا به ته هم الله جنت جوړه کړي، دا دنیا به هم جنت شي او هغه دنیا به دې هم جنت شي. نو الله جل شانه تعالی وس درکړي، تعالی توفیق درکړي، او انشاءالله تعالی که دغې تا 4 میاشتو اراده وکړه یا د 3 ورځو لځې او ستا کومه خرچه راځي نو ما سره رابطه وکړه. انشاءالله تعالی زه ما نه چې څومره هم کېږي نو زه به سره باقاعده چې کوم دی نو امداد کوم، باقاعده تا ته به چې کوم دی نو زه پیسې رالیږم، خو په شرط د دې بیا درته وایم یارېدلی یم ځکه چې مخکې کلمه تېره کړې وه بیا رستو شوې، په شرط د دې چې رستو نه شي. او زموږ د خور ته م ووایه زموږ به خوري علي شاه، زموږ به خوري، خو په شرط د دې چې د پلیتۍ نه دا رستو شي او الله لا او د الله رسول له چې کوم دی نه دا وخت ورکړي. و مسلمانانو قسم دی تاسو ته پته نشته چې په دین کې څومره سکون دی. ما نه ته څوک تپوس وکړي په دین کې څومره سکون دی او په دین کې څومره آرام دی. دا دی چې کوم دی یو کس شیرغني نه تپوس وکړي چې الله جل شانه دا خبره به زه ډېر په فخر کوم چې الله جل شانه مونږ ته څومره سکون راکړی دی، څومره اطمینان راکړی دی، څومره مونږ په دې دین کې خوشحاله یو که نه. نو زه خو وامه چې زما کم نسل دی، که زما کم نسب دی چې زما انشاءالله په وس کې که نه نو زه به د الله د لارې نه لړ کوم. ګینې که تاسو وایئ چې په دې مولایان به کم ځای نه خوري پوه شئ، نو الله چې مونږ له څنګه راکوي که نه مولایان له څنګه ورکوي، یاره داسې چې کوم دی که نه نو غټ افسر به او غټ غټ چې کوم دی په عهدو به فایزي، خو هغوی له به الله داسې رزق نه ورکوي
چې څنګه چې کوم دی ملایان خو الوا په پستو کې په بادامو کې خوري پوه شوې د الله په لاره کې چې کوم خوشحالی دي خو لغون ته کې سختی به راځي ګورئ لغون ته کې سختی به راځي چې هغه سختی دي برداشت کړه د هغې نه ووتې جنید جمشید رحمه الله چې کله ووته دي تبلیغ ته تبلیغ کې په حالات رالل په حالاتو باندې صبر وکړو بیا صبر نه پس هغه له الله چې څه ورکړو که نه نو هغه به تاسو ټول ته پته وي د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان